أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. سورة الأعراف 156 نمبر آیات. په دې آیات کې د موسی علیه السلام د دعا د باقی حصے ذکر دی. موسی علیه السلام چې کومه دعا وغوښتله کوم وخت چې د اویا کسان مړه شو، نو دعا کې یو دا و چې دا کسان بیوقوفان دي، د خپل جرم په وجه باندې خو ونیولی شو، مړه شو، خو د دې د جرم وجه چې کوم دوی پرې نیولی شوي دي، وژلی شوي دي، نو دا عذاب په موږ باندې هم راشي. زموږ د بني اسرائیلو سره به دښمني د دې په وجه باندې هم شروع شي. نو د دعا دا اولنۍ حصې مطلب دا و چې دا خلک را ژوندی کړي، او د دویمه دا نن چې کوم ذکر کېږي واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنة، د دې دعا مطلب دا دی چې زما دپاره او د بني اسرائیلو دپاره په دې دنیا کې حسنتن ښه ژوند ولیکه، یعنې داسې مقرر کړه چې زما او د بني اسرائیلو زندگی بهترینه زندگی. حسنتن دا د عیشتن صفات دی، عیشتن حسنتن ښه ژوند. او ښه ژوند دې ته ویل کېږي چې انسان ته د ژوند سهولیت هم برابري، صحت، د ژوند ضرورت دا ورسره هم موجودي، ورسره په شریعت باندې عمل هم کولی شي، کوي یې پې دا ښکلی ژوند دی. چې کله وسایل نه موجود، مشکلات دا هم یو قسم له ناکام زندگی ده، او کله چې وسایل ډېرې خو دین نه چې د انسان د ژوند مقصد دی، بیا هم ناکامه زندگی ده. نو د موسی علیه السلام د دعا مقصد دا و چې زه او بني اسرائیل دي زمونږ حالات دي داسې چې زمونږ د دنیا ژوند دي هم ښایسته وي، هم د سهولیاتي، هم د شریعت باندې عملي، او آخرت کې دي هم زمونږ ژوند ښایسته وي، یعنې هلته کې زمونږ دپاره جنت یا عذابونه دي نه وي. نو الله تعالی د موسی علیه السلام د دعا ذکر کوي. موسی علیه السلام دعا وغوښتله چې واکتب لنا، او ولیکه زمونږ دپاره فی هذه الدنیا، په دې دنیا کې حسنتن ښه ژوند، ښه ژوند یا ښه حالت، دواړه یو شی دی. وفي الآخرة، په آخرت کې هم انا هدنا الیک، یقینا موږ پوره توجه کړې ده ستا طرف ته. هدنا یقینا موږ پوره توجه کړله یا رجوع کړله یا ستا طرف ته واپس شوي یو، ټول یو مطلب دی. نو موسی علیه السلام دعا په دې ځای باندې پوره شو، یعنې د دنیا او د آخرت سوال ورسره هم وکړو، او دغه کسانو د ژوندي کېدلو دپاره یې دعا هم وغوښتله کوم چې وړاندې آیات کې تېره شوله. قال نو الله ویل عذاب اصیب به من اشاء، عذاب خپل زه رسوم هغه چاته چې ویې غواړم، ورحمتي وسعت كل شیء، او رحمت زما پراخه دی هر یو شي ته، یعنې څوک هم زما رحمت کې ځان داخلولی چې دومره پراخه رحمت دی. فسأكتبها للذین یتقون، زه درې زه به ولیکم دا رحمت خاص د هغه کسانو دپاره یتقونه چې هغوی پرهیزګاري. پرهیزګاري دې ته ویلی کېږي چې په دین په ضروريات باندې عمل کوي، واجبات فرایض دا عملي کوي، او د نواهي چې کوم دي حرام مکروه د دې نه ځان ساتي، دا پرهیزګاري. ویؤتون الزکاة، ورکوي زکات، والذین، او هغه کسان هم بآیاتنا، زموږ په ټولو آیاتونو باندې یؤمنون، ایمان راوړي. دا د الله تعالی جواب شو د دغې دعا په مقابل کې. اوس دې ذکر کې دا خو د آیاتو د جواب الفاظ شو او د هغې لفظي ترجمه شو. اوس خبر دا ده چې د دعا الله تعالی د دې وینا حاصل څه شو، یعنې دعا قبوله شوه، لنډ الفاظ وي که قبوله نه شوله، دا سوال شو. په دې کې د علماو تقریبا 3 اقوال موجود دي. یو قول دا دی، هغې وایي چې د دعا قبوله شوه، د موسی علیه السلام د دعاګانې دواړه قبولې شولې. هغه دعا چې کومې د اویاو کسانو د ژوند دپاره کړې وه هم قبوله شوه، هغه دعا چې کومې د بني اسرائیلو د ښه حالت دپاره کړې وه چې دنیا او آخرت دې ښه، هغه دعا هم قبوله شوه، اگر چې د آخرت دعا مشروط قبوله شوه چې 3 شرایط پکې به ذکر شي. او د دنیا کې چې کومه دعا کړې وه د هغه اویا کسانو ژوندي کېدو چې کومه دعا یې کړې وه هغه بلا شرط قبوله شوله. څوک چې قبوله شوه د هغوی د دې آیت وضاحت داسې کوي چې الله تعالی داسې وویل چې عذاب اصیب به من اشاء، زه خپل عذاب رسوم هغه چاته چې ویې غواړم، ورحمتي وسعت كل شيء، او زما رحمت پراخه دی هر یو شي ته. نو دوی وایي
او الله تعالی عذاب خاص خلکو ته رسي اچا من عذاب نه راوړي هغه چا من عذاب راوړي اشاو چې الله یو غواړي چې او الله تعالی هغه چا ته پر عذاب غواړي چې په سرکشي کې حد وکي بيخي حد کراس کی لګ لګ ګناونه نو لګ لګ جرایم نو بيخي حد کراس کی بيخي بغاوت اعلان وکي الله تعالی عذاب په خلکو راوړي په هر چا نه راوړي اگر چې په دنیا کې ګناګاران مجرمان ډیر زیات شته خو هر مجرم باندې الله تعالی عذاب نه راوړي نو د دې حاصل څه شو دغه کسان چې اویا کسان دي اگر چې جرم یې کړی ګناه خو وکړه بیا د الفاظ د الله تعالی مبارک ویل تخپل وعده نه وختل خود دې باوجود الله تعالی وایي چې زما ردی د عذاب اراده نه کړی د بالحال وجنه منه ورحمتي وسعت كل شيء او زما رحمت رسیدلې ده هر یو شي ته په دنیا کې د الله تعالی رحمت هر یو شي ته رسیدلې ده تاسو یې نه چې د اسلام لوی دشمنان لوی اجرت قاتلان درندگان دا هم خپل صحت لري الله تعالی ور کړی دی بچی لري الله ور کړی دی مال دولت لري الله ور کړی دی نو دا چې او ژوند لري الله ور کړی دی معلومیږي دا چې دا هم الله تعالی رحمت دغه ظالمانو ته هم رسیدلې دی دې څنګه کې دا یو مسله ده چې الله تعالی زما رحمت هر یو شي ته رسیدلې دی او عذاب خاص خلکو له ورکو مر چاله نه ورکو رحمت می عام شو او عذاب د خاص شو په خاصو کسانو باندې شو امام قتاده رضی الله تعالی فرمایي چې کله د آیت نازل شي ورحمتي وسعت كل شيء زما رحمت هر یو شي ته رسیدلې دی او شیطان ډېر خوشاله شو او شیطان وویل چې په دې شیونو کې خو زم یو شی یم نو زم تعالی تعالی برحمت مت را ورسېدو او ما به الله تعالی کې دې شي یو ځل معاف کې ومې بخي نو ویل دې نو وروسته دا ورستانه آیت نازل شي پس اكتب حال الذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم بآياتنا يؤمنون چې دا رحمت هغه چا د پاره لیکم دا چا د پاره لازم کومه چې کم کسان پرهیزګاری خلاصه مونږ ویل چې د الله تعالی په دین او شریعت کې د واجبات او فرایض خیال ساتي او د حرامونو مکمل پرهیز کې ځان ساتي نو دا چې کله فرایض او واجبات عملي کوي او د حرامونو ځان ساتي نو دا پرهیزګار خیر شو نو چې کله دا آیات وسره راغی نو شیطان مایوس چې دا خبرې په ما کې نشته نو رحمت ما ته راونه رسید دویم یؤتون زکات ورکي او آسماني ټول آیاتونه باندې ایمان لري نو شیطان ول بس زید خارج کړي زه پکې نه یم خو دې ذکر کې يهوديانو او عیسایانو بیا سینې لډا پر کې چې موږ یو ځکه موږ په آسماني کتابونو ایمانونه لرو موږ موسی عليه السلام تورات او موسی عليه السلام او تورات منلې دي عیسایانو ویل چې موږ سره انجیل شریف او عیسی عليه السلام هم منلې دي نو بیا د رحمت موږ یې مستحق یو کوم د نبی عليه السلام په دین باندې ایمان را نوړو نعوذ بالله دی ویل موږ یې مستحق ګرځېدي شو ناغي بس نازل شي هم بي آیاتنا یؤمنون زمون بټول آیاتونه به ایمان لري او دغه خلک چې کوم دین او تورات او انجیل په آیاتونه په ایمان شته خو په قران باندې ایمان نشته او ډېر خلک چې په قران باندې په ایمان لري خو په ټول آیاتونه باندې لري ځینې نو به منکرین لکه هغه خلک راواخل مسلمانان زموږ د معاشري خلک چې د اسلامي حاکمیت قائل نه دي او الله تعالی خصوص ځکه د هغه د پاره د کافر ظالم فاسق الفاظ استعمال کړي دي بیا خلک وایي نه په اسلام کې حکمرانی له دخل نشته اسلام ځان له شهر جماعت کې بدن میراب کې بناسي او بار باندې راوځي او حکمرانی ځان له شهر کس چې حکمرانی به جماعت ناراضي مزمنه کوي دینداري نه بلري اوسي چې د یورپیان عقیده ده او چې کوم کس دینداري حکومت خواته بنورځي نو د اسلام لوی حیثیت هغه منکر دي حاکمیت الهی نه منکر دي نو دا هم د دې شرایطو کې برابر خلق نشو دا دعا دي خلق د فار نشو اوس خبره موږ دا کوله چې دعا قبول شو کې قبول نشو ول د دنیا او د فار او د ژوندو د اویو کسان مبارک نو کوم کسان چې قبول شوی دا غي د وضاحت کوي چې الله تعالی د سی ویل چې رحمت می عام دي عذاب خاص او سرکش خلق لور کوم د خلق دومره سرکش نه دي لہذا ته مایوس کیږي مزره ژوند کوم او مستقل نه وجنه او رحمت می هر یو شي ته رسیدل په دنیا کې او آخرت کې د ما لیکل دي هغه کسانو د پاره چې پرهیزګار دي زکات ورکوي او بټول آیاتونه باندې ایمان دي یعنی آخرت کې د دعا د موسی علیه السلام قبول شوه خو مشروط قبول شوه چې د درې شرایط پکې نو قبول ده کدا شرایط بچا کې نو دغه بارک قبول نه ده دا حاصل شو دا د علماو د مفسرین د یو ډول رائے ده دوی مرای دا د دعا اړول قبول شوی نه ده دوی مډل رائے دا چې اړول قبول شوی نه ده د بنی اسرائیل لپاره قبول شوی نه ده او د چا لپاره قبول شوی ده او دا قبول شوی ده د اخیری امت بارک کم بشر دې سبقون کې ورسته راشي ورسته تاسو د کوزانی آیات تاسو ګورئ
الذين يتبعون الرسول النبي الاميه و دې آیات نه معلومیږي دا چې دا دعا د آخري امت بارک قبول شوه د موسی علیه السلام دعا د دې امت بارک قبول شوه او بنی اسرائیل بارک قبول نشوه خو د ټول اقوال په منځ کې علامه الوسی رحمه الله کوم چې د روح المانی لیکون کړي او ډېر لوی عالم په مفسرینو کې د غټو طبقاتو کې شمار دي او د تفسیر په ټول دنیا کې معتبر دی لوی عالم دی د روح المانی کې د دې مسلې وضاحت کړي دی وای څوک چې وایي چې بیخي نه ده قبول شوی دام خطا دي څوک چې وایي د اخري امت باندې څوک چې وایي بیخي قبول ده دواړه حصے د دنیا او د آخرت دواړه حصے قبول دي دام ټیک نه ده څوک داسې وایي چې یاره دا دعا چې کم ده نو د اخري امت باندې قبول شوی د بني اسرائیل باندې نه ده وایي دا قول هم مناسب نه دی علامه الوسی رحمه الله فرمایي چې حقیقت دا دی چې د موسی علیه السلام د دعا دوه حصې دي یو حصې د دنیا په باره کې وه او یو کسانو دپاره د ژوند سوال کړی و هغه دعا بیخي قبوله شوه او ور دې ځکه نه معلومه شوه چې عذابي اصیب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء د دې نه معلومیږي دا چې مکمل قبوله بیا د آخرت باره کې الله موسی علیه السلام سوال کړی د خپل قوم دپاره علامه الوسی رحمه الله وایي چې د آخرت باره کې د موسی علیه السلام دعا قبول شوې ده خو مشروط قبول شوې ده مشروط دا دی چې بنی اسرائیلو کې دا عمل موجود و چې هغه پرهیزګاری لرله زکات یې ورکاو ایمان او ټول آیاتونه ایمان لرو نو دغه کسان به الله تعالی باندې خپل رحمت ورورسي ښه حالت باندې باندې راوي خو بیا دا ټول صفاتونه موجود چرته کې دي کامل بچا کې موجود دي یعنی بنی اسرائیل څخه وعده وشو مشروط او سوال لدی خبره ده چې آیا بنی اسرائیل په دې خبرو باندې عمل کړي د درې شرایطو باندې ځان برابر کړي که برابر کړي نه دي او په دې شرایطو باندې صحیح څوک برابر دی وای دا سوال علامه الوسی رحمه الله وایي چې الذين يتبعون الرسول دا رسنی آیاتنا معلومیږي دا کوم چې 157 نمبر دی چې دا صفاتونه کامل په آخري امت کې موجود دي دا دعا د ارچا د فارش و د بنی اسرائیل د فارح هم شو زمونږ د فارح هم شو عام دعای کړل چې دا شرایط بچا کی الله تعالی جواب ورکړي دا شرایط بچا کی هغه بارے کې دعا قبول ده خو دا شرایط په کوم ځای کې ډېر موجود دي بنی اسرائیل کې موجود خو په کومه درجه زیات نه هغه زیات فاسقان فاجرانو کم خلک کې څه وجه پرهیزګاری لرله زکات قایلو پټول آیاتونو د ایمان قایلو دا ذکر خلک کم کوزو او دا صفاتونه کامل په آخري امت کې موجود دي چې د امت مسلمانان اکثری مسلمانان دا تورات هم مني دا انجیل هم مني دا غون قرآن هم مني ټول آیاتونه باندې ایمان دي نو وای د دې دا دعا په کامله طریقه باندې د امت باره کې موجوده ده قبول ده او نور مشروط چې کوم ده د بنی اسرائیل باره کې هم قبول ده نو بیا حاصل دا شو چې دغه بیا کسان ژوندي شو موسی علیه السلام واپس خپل قبیلي خاندان ته راوستلي دي الذين يتبعون الرسول دا هغه کسان دي یعنی دغه دریو شرایط والا خلق دا هغه خلق د وضاحت کیږي چې چرته صفاتونه بچا کیدي وای دا هغه خلق دي يتبعون الرسول تابعداري د پیغمبر علی السلام کی النبي چې دغه نبی هم دی الامیه او دا انفړ هم دی امی انفړ هغه چاته ویل کیږي چې لیک لوست نشي کولای مخکې موږ د رسول او نبی بینځ کې فاصله او فرق بیان کړی د رسول او نبی کې څه فرق دی او موږ دا ویلو چې رسول دې ته ویل کېږي چې الله تعالی دعوت د فار را لګلې او دې ته وحی کیږي او خپل مستقیل آسماني کتاب وسور سره کامل کتاب ور سره دغه د رسول ویل کېږي لکه نبی علی السلام نبی هغه څوک دی چې دعوت د فار الله را لګلې تبلیغ د فار خود دې کس ته خپل مستقیل کتاب موجود نه بلکې دا بل کتاب تر دعوت ورکړي مخکینی کتابونو ته دعوتونه ورکوي چې تاسو د پلانیک پیغمبر کتاب ومنئ پاغه باندې عمل وکړئ بخپل هم پیغمبري نو دا نبی شو خدا رسول نشو د دې تعریفونو نه معلومیږي چې هر رسول دا نبی هم کېدی شي دا نبی ځکه د سکاس نشته چې الله تعالی را لګلې دی دعوت د پاره وحی د کی کتاب ور سره دی او خاموش لګي ناس دعوت نه چلی دي خو څوک یې نه سره بده نو هر رسول دا نبی خو هر نبی دا بیا رسول نشي کېدی ډېر انبیا تر شوی د جاغي دعوت د پاره راغلي دي خپل کتاب مستقل کتاب نه لارو باقي من کتابونه نه دي نازل شوی نو دغه انبیا او خدغه رسولان نو نبی علیہ السلام کې دوه صفاتونه موجود دي نو دا رسول هم شو نبی هم شو الامی الذي او امی هغه یجدونه جبیمونی مکتوبا لکل عندهم بنزد بی معنی په تورات او انجیل په تورات کې هم په انجیل کې هم د نبی علیہ السلام بل صفات امی دي
امید چې کوم د نبی علی السلام د باب کې خصيفت نبی علی السلام لیکل هم نشو کولای او لوستل هم نشو کولای دوانه نشو کولای او دا نعمت الله تعالی نبی علی السلام د دی وجه نه ورکاو ک نبی علی السلام دا نعمت نه مخکې نه میلاو بیا به عربو خلکو اعتراض کولای چې دای د چانه د خبرې د چانه زده کړې دي چا وته بخته کتابت کې را لګلې دي او خلکو ته بیانوي نو دا پیغمبر نه شک ولاړې دو نو چې کله نبی علیہ السلام د قرات او د الفاظ استعمالول شروع کړو او د اسلامي او صحیح تاریخ بیانول شروع کړل چې هغه انپړ سره بالکل بیانول نشي او بیا د فصاحت او بلاغت سره ویناګانی چې هغه د انپړ سره چې د عالم د واسي هم نه و نو هر ثړی به دې معنی پوښ چې دا پیغمبر دی د سر آسماني هدایت او رهنمایي شته دی د عام کس نه دی نو انپړ توپ د نبی علیہ السلام د لپاره خصيبت دی معجزه ده خدا عام خلکو د لپاره به خصيبت نه ځکه چې عام خلکو خدا خبرې نشته عام خلکو پیغمبري باندې خصوصي اعتراض نه کوي پیغمبران دي نه سړي بوده نو دغه حکمت البته نه موجوده دی د نبی علیہ السلام په خصيبتونو کې بل صفت امي شو مرته ویل کی امي المنسوب الى الام مرته منسوبي یعنی مطلب دا چې هغه کس چې د مور نه څنګه پیدا شوی دی هم دغه شان د کېدی لیکل لوستل نه دی یاد کړي دا مطلب شو الذي حق پیغمبر یجدونه چې دوی مونی مکتوب لیکل شوی یعنی د هغه پورا معلومات موجود دي عندهم د دوی سره په تورات کې والانجیل په انجیل کې تورات او انجیل کې د نبی علیہ السلام تفصیلی معلومات موجود چې دا مضمون سوسو ځای مکه بیان کړی دی یامرهم دا به حکم کوي خلکو ته بالمعروف د نیکی معروف هغه حکم ته ویل کېږي چې المعلوم په شریعت چې بشریت کې معلوم خلک یې پیژنې شرعي حکم دی وینهاهم عن المنکر او منی کوي به خلک د بدونه منکر د اثر کې خپل معنی د ناشنا شي نو منکر هغه جرم ته ویل کېږي چې بشریت کې څوک نه پیژني شریعت سره تعلق نه دغه منکر وي ويحل لهم الطيبات او حلال والے بیانای بعد د دوی د فار د پاک سيزونه ډېر سيزونه د سيدي مخکینه د بنی اسرائیل بغاوتونو په وجه باندې الله تعالی دوی باندې حرام کړیو هغه سيزونه په دې شریعت کې جایز کیږي ويحرم عليهم الخبائث او حرام والے بیانای بدی باندې د پلیت سيزونه کوم سيزونه چې پلیت دي هغه سيزونه حرمت د پیغمبر بیانای ويزعوا او لری کوي عنهم ذین اسرهم بوجنا هغه ګران احکام چې بنی اسرائیل باندې وو دی امت باندې بنای